ابراهیم علیه السلام چې کله د مرګ وخت راغی نو ملک الموت د مرګ فرشته حاضر شو. د عام امتیانو او د پیغمبرانو د مرګ دا غلط جدا دی. د پیغمبر سره به فرشته مشوره کوله الله رب العزت غواړي چې تا ته زمرګ در کوم د دنیا د زندگی د ختمو ما تیارې. د مرګ فرشته د ابراهیم علیه السلام فرمایي چې زه خو تیار یم خو یو خبره عرض کوم که الله رب العزت ته عرض کوي. وایه څه ده؟ وایي د الله رب العزت په دربار کې دا خبره عرض کا چې زه خو تیار یم مرګ ته، خو تا ما ته خلیل الله ویلی دی. څه ویلی؟ خلیل الله، د الله تعالی دوست، د الله تعالی خلیل. نو الله تعالی ته عرض وکړه چې آیا دوست هم دوست وجني؟ پوه نه شوې؟ دوست خو دوست نه وجني که نه، او ته ما وجنې. د مرګ فرشته واپس راله د الله رب العزت د دربار نه. وی الله تعالی څه وفرمایل؟ ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی څه وفرمایل؟ وی الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیه السلام زما خلیل ته ووایه چې دوست هم د دوست ملاقات ته نه خوشحالېږي. داسې دوست دی چې دوست ملاقات ته نه خوشحالېږي. مرګ د الله تعالی سره ملاقات دی، نو ته دې ته نه خوشحاله وویل نه بلکل خوشحاله یم. نو الموت تحفة المؤمن، تحفة المؤمن الموت. مرګ خو د مؤمن دپاره تحفه ده، خو چې په کوم حالت کې راشي؟ د ایمان په حالت کې راشي. چې په دې حالت کې راشي چې زما مرګ راځي او زما په خوله باندې کلمه د شهادت دي، نو بیا مرګ مبارک دی. خو هسې نه چې زه د ګناهونو په زندګۍ کې مبتلا یم، ما د شپې دومره پبجي کړی دی، د شپې مې دومره پبجي گیم کړی دی چې موبایل زما په سینه پروت دی او مرګ راشي، دا خو د غفلت مرګ دی. د شپې فلم ګورم او فلم چالو دی او زه ویده شوی یم، نو دا مرګ ګورې ډېر خطرناک دی. بیا ګورې او نن سبا خو دا مرګونه دونه اسان شوي دي. هلکه پلانکې سړی بوت لوړ او خبره پته ونه لګېده یاره مړ شو. مرګونه ګورې ډېر اسان دي. هلکه پلانکې سړی په روډ باندې پلانکې ځای ته تلو چکر له بهي مړه دي، ټول شهیدان شوي دي. مرګ ګورې ډېر اسان شوی دی. په دې خپلو زندګو باندې لږ غور وکړو، هسې نه چې بغیر توبې نه ګورې لاړ شو. موږ ګورې دونه تکړه نه یو چې ګورې د نبي علیه السلام مخامختیا وکړو په قبر کې. دونه تکړه نه یو چې د قبر د فرشتو د سوالونو جوابونه ورکړو. ګورې کېږي به صرف د الله تعالی په رحم باندې. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام حدیث ارشاد فرمایو. نبی علیه السلام فرمایل چې څونه خلق دي دا ټول به د الله تعالی په رحم باندې جنت ته ځي، په عمل یې څوک هم نشي تللی. ګورې نبی علیه السلام نه تپوس کړه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، ای د الله نبی تاسو هم؟ نبی علیه السلام فرمایل او زه هم په خپل عمل نشم تللی، د الله تعالی په رحم باندې به کېږي. ګورې خو رحم هو په هغه چا کېږي چې کوم سړی صحیح نادموي، ندامت پکې دی په خپله ګناه باندې. انسانان عجیبه غونته کې سخت شوي دي، سخت شوي. څومره زیات زړورتوب دی دا چې بغیر توبې نه د شپې وده کېږم او پروا مې نشته چې بهی د شپې مرګ که راغی. نو بیا او مونږ چې کله وده کېږو نو مونږ دعا وایو. څه دعا وایو؟ چاته یاده ده؟ ماشاءالله اللهم باسمک اموتو. هلکه بهی مونږ دروغجن یو ګورې چې دعا ده اللهم باسمک اموتو، ای الله ستا په نوم باندې مرمه، و احیا او ستا په نوم مسه کومه را ژوندی کېږم. نو مرګ ته تیار یې. څومره سخت زړه دی یار. ګیره خره یم او وده کېږم، ګیره خره یم او وده کېږم. او خیر دی که مرګ راشي، خیر دی که مرګ راشي او زه د نبی علیه السلام سره مخامخ کېږم او زما دا مخ چې کوم دی د نبی علیه السلام د مخ نه مخالفي خیر دی. ملاوټ مې کړی دی د شپې، ګډه مې کړې ده او خیر دی که مړ شمه نو په قبر کې به زما نه د ملاوټ او د ګډې تپوس نه کېږي. ذخیره اندوزي کومه
امت ته ضرورت دی مسلمانانو ته ضرورت دی زه ولا نه ورکوما ته زمانه پیدا کړه سونه مکی 450 روپے کیلو او بیا एकदम 3000 روپے کیلو تا ماشاءالله دا زموږ د مسلمان کردار دی पेट्रोल نه ملاويږي ولې لگا نه ملاويږي دې جواب دې چا سره نشته ځکه چې بای مونږ چې ارزان خرڅو نو ګټو به کم زینا ولې ټول عمر دې نه ګټلې دا یې نشته ابو یو کس ډیر عجیب خبر وکړه د ملیریا ګولې وې دا با د کرونا کی کار گئے او د ملیریا ګولې نه ملاوي د ملیریا ګولې نه شارټ کړی دي دا سي دنیا څه نه چې پته ده وتا چې د مسلمان ته ضرورت دی ضرورت بس دې ړون کمړون جنت بونه غړما جنت صرف په عبادت نه دی غره په دې خبر ځان پوهیږي زمونږ د خلکو دا خیال لې چې ارزه ومنس کوما د قران تلاوت بګوما او معاملات خیر دی گزیر وي د خلکو سره زمام تعلقات رشتہ داری خیر دی گزیر وي خیر دی که خرابي معاملات خیر دی که زما خرابي خیر دی که زما کاروبار کې دروغ قسمونه خورما خیر دی عبادت نشد دی الخلق عیال الله دا مخلوق چې څومره دی دا الله تعالی کومبه دا کور والا فیملی دا چې کله دا الله کور والا دی دا الله تعالی کومبه دا الله تعالی فرمایي ما ته په دې مخلوق کې د ټولو نه بهتر او خوښ هغه سړی دی چې څوک زما د مخلوق سره څه کوي ښه سلوک کوي اوس یاره زما بچي دي زه په خپلو بچو نه خفه کېږم یاره په خپل بچو غوسه نه کوم زه څوک به د قار شي معمولي به غلط نظر ورته وګوري ما له غوسه راځي لکه زما بچي دي غلط وکړه که څوک یې ووایي سړی پې جګړه کوي کنځلي ورته وکړي سړی پې جګړه کوي ټول مخلوق د الله کومبه ده او اوس ته د الله د مخلوق سره دا سلوک کې د هغو سره زیاتې کې نو جنت به رانه وینې جنت د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی او الله تا خفه کړی دی ځکه یې د نو علما واخېسته او اوچتې د نه یو په نمبر باندې علما روان دي غټه عالمیه ده ګورئ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو د الله په دربار کې چې کوم دی خپل ګناهونه پیش کو التائب من الذنب کمن لا ذنب له یو سړي د ګناه نه توبه ویسته داسې دی ګویا ډو ګناه یې کړې نه ده اوس هم زموږ سره وخت دی الله په دربار کې وجاړو الله تعالی ته اوس دا یوه اوښکه دا دومره قیمتي ده چې ټول عمر هم پې ښایسته شي اخرت به هم پې ښایسته شي خو که د قیامت په ورځ باندې بیا انسان دومره وجاړي چې دی په د خپلو اوښکو کې ډوب شي او په دغه اوښکو کې کشته وچلیږي خو د الله رب العزت رحم به په ده باندې بیا نه وي دا په دنیا کې د الله رب العزت دا قانون دی چې معمولي اوښکه تویول او الله رب العزت فرمایي توبه دې وسته ګڼ ګناهونه دله معاف کوم الله رب العزت دې موږ ته د عمل کو توفیق